بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پښتونخوا ریډیو اف ام 98 اوریدونکو زم تاسو کوربو وقار احمد سواتی پرنی خصوصي پروګرام کې زمون سره زمونږ درون میلمه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر د معدنیاتو او د معدني ترقی ډاکټر امجد علي صاحب زمون سره موجود دی. دلته ډاکټر امجد علي صاحب تعلق چې دی هغه هم د سواد سره دی او په تیر شوي ګورنمنت کې د دوی سره د هاوزینګ منیسټري وا باغی کې هم دوی ډیر زیات اهم کردار ادا کړی او یو ښه اقدامات یو د هغې محکمې لپاره. نن سبا د دوی سره دغه محکمه ده د معدنیاتو او د معدني ترقي. سره تاسو ته اول د سره په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او دا وایو سره چې ستاسو کوم محکمه چې ده نو د هغې کې څه اقدامات روان دي او په بجټ کې تاسو څه د دې لپاره څه وکړو دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستاسو چې تاسو زه راوغوښتم. د ټول ناول خو تاسو ټول ته پته ده چې د کوم پرونی بجټ او کوم چې موږ پرونی بجټ پیش کړو دا د صوبې د تاریخ د ټولو نه د حجم په لیاز باندې غټ بجټ تقریبا 900 بلین چې د بجټ و تیر کال زموږ تقریبا 500 بلین و د هغې په مقابله کې دا د هغې تقریبا ډبل بجټ دی. په دې کې کم ترقیاتي بجټ چې دی کرنټ چې کم دی هغه 600 ملین دی، چې کم ترقیاتي بجټ چې دی هغه 319 ملین دی. جی سر. نو دا د صوبې بیا په دې کې تقریبا 132 ملین چې دی دا د مرج ایریا چې کوم زموږ سره و ډسټرکټ شامل شوي دي د هغې دپاره دی. نو او د هغې چې کوم ترقیاتي بجټ دی هغه 83 ارب روپۍ دی، یعنې 83 بلین دی. نو د دې وجې نه دا د ټول نه غټ بجټ دی او په دې بجټ کې د هرې شعبې که هغه هیلث دی د هیلث لپاره زما خیال دی چې په دې کې 89 ارب روپۍ کېښودل شوي دي. د تعلیم لپاره 136 ارب روپۍ په دې کې کېښودل شوي دي. چونکې زمونږ ډپارټمنټ معدنیات چې کوم دی هغه ریوینیو جنریشن ډپارټمنټ دی. نو الحمدلله په دې کې چې کوم سکیمونه مونږ اچولي وو چې په هغې کې کډاسټر سیسټم و چې د هغې سره به ټرانسپیرنسي راشي، په هغې کې زمونږ ایکسپلوریشن دی هغه هم کېښودل شو، هغه هم اپروډ شوی دی. د هغې نه علاوه زمونږ ویو سټیشنز چې کوم زمونږ منرل ریچ ایریاز دي چې په هغې کې ویو سټیشن ډېر لازمي وو، نو هغه الحمدلله په دې بجټ کې منظور شوي دي. د دې نه علاوه زموږ مانیټرینګ اینډ سرویلنس یونټ چې کوم ډېر اهم دی چې هغه انلیګل مایننګ په ختمولو کې د هغې لوی کردار دی. د هغې مطلب دا دی چې ایکسټینډ کېدلي په دې بجټ کې هغه هم ایکسټینډ شوی دی. باقي زموږ چونکې دا ډپارټمنټ ریوینیو جنریشن ډپارټمنټ دی نو موږ ریوینیو ورکوو په هغې باندې نور ډپارټمنټ چلیږي. خو زموږ د ډپارټمنټ متعلق که زه تاسو ته دا ووایم چې الحمدلله کله چې زما ته دا ذمهداري په حواله شوې ده د هغې نه بعد په دې 8 او 9 میاشتې چې کوم زموږ ټایم زموږ حکومت وشو په هغې کې الحمدلله یو ریکارډ ریوینیو چې ده په هغې کې مونږ اضافه وکړه. تیر کال زمونږ ریوینیو چې وه هغه تقریبا 1.6 بلین وه. نن الحمدلله زمونږ ریوینیو چې ده هغه 2.89 بلین ته هغې انکریز وکړو، هغه لاړه. د دې نه علاوه انشاءالله په نیکسټ ایئر کې چې زمونږ کوم فاینانشل ایئر دی په هغې کې زما د الله پاک نه امید دی چې 5.5 سے لے کے 6 بلین ارب روپۍ چې دی یعنې مطلب دی 5 یا 6 ارب روپۍ چې دا مونږ صوبایي حکومت په صوبایي خزانه کې ریوینیو جمع کوو او د هغې لپاره مونږ سداسې اقدامات کړي دي چې دا اقداماتو د وجې نه به دا مطلب دا دی چې دا ریوینیو زمونږ سیوا شي. په هغې کې یو دا دی چې ماینر منرل چې زمونږ کوم 147% په هغې کې انکریز وشو چې کوم څه کال وشو د تیر کال په مقابله کې. زموږ سره چې کوم ریزرو فار اکشن ایریاز و تقریبا 800 په هغې کې 34 په دې تېره میاشت کې وشوه، تقریبا 70 به په دې نیکسټ منت کې وشي او د دې نه علاوه انشاءالله دسمبر پورې به 500 زموږ ریزرو فار اکشن ایریا چې دی هغه اکشن چې د هغې نه به یو لویه ریوینیو چې دی هغه به دا ډپارټمنټ حاصله کړي. د دې نه علاوه تاسو ټول ته پته ده چې زمونږ کوم رایلټي او کوم زمونږ لایبلټیز هغه ټول را روان دي. انشاءالله زمونږ ټارګټ په مونږ اچیو کو په روان کار. سر دلته یو اهم کوېسچن دی سر چې د معدنیاتو محکمه خو یو دا ده چې ډېره امپورټنټ محکمه ده، خو بل طرف ته که مونږ وګورو سر د ټیکنالوجي دور دی نو آیا سر تاسو د ټیکنالوجي په سایډ باندې څه اقدامات کړي په خپل محکمه کې؟ څنګه تاسو دا خبر ډېر اهم دی تاسو چې کوم کوېسچن وکړو د هغې وجه دا ده چې ټیکنالوجي که فرض که زمونږ په دې ډپارټمنټ کې مونږ امپلیمنټ نه کړو نو زمونږ ډېر څیزونه داسې دي چې هغه ویسټ کېږي. لکه زمونږ چې کوم د قدیم طریقه ده د بلاسټینګ په هغې باندې تاسو ټول ته پته ده که زمونږ ماربل دي 70% هغه ویسټ کېږي په بلاسټینګ باندې. داسې که نور ګرینایټ دي، کرومایټ دي، زمونږ نور قیمتي معدنیات دي
هغه ټول بلاست کیږي. د هغې لپاره الحمدلله موږ یو میکانیزم جوړ کړی دی چې آینده بل په هغې کې په ایکټ کې چونکې په 13 ایکټ کې مونږه په دغه خلکو باندې دا نشو امپلیمنٹ کولای چې یاره هغو ته مونږ وایو چې تاسو نوې ټیکنالوژي اډاپټ کړئ. مطلب مثلا وایرسا یو ټیکنالوژي ده کټینګ چې کوم دغه کټینګ وایرسا باندې نو څه چې کوم ښه ماینونه دي چې کوم ښه انویسټر دي هغه اډاپټ کړي ده خو ډېرو خلکو نه ده کړي. خلک وختي پیسې ته ګوري نو انشاءالله په نوې ایکټ چې کومه ده انشاءالله په دې 2 میاشتو کې به هغه پاس شي سمدینه د کابینټ نه نو په هغې کې مونږ دا کېښودي دي چې آینده څوک کار کوي کم انویسټر وي کم لیز هولډر وي نو هغه به جدید ټیکنالوژي هغه استعمالوي. سر مونږ ګورو چې لاست 100 میاشتو کې تاسو بهر ملکونو ته دورې هم کړې دي. آیا ستاسو بهر ملک دورې چې دي هغه ستاسو محکمې ته څونه پیدا ورکولی شي؟ که څنګه تاسو ته پته وي زمونږه سداسي ملکونه دي چې هغه مونږ هغې ته ماینز ډیولپ کنټریز وایي چې په هغې کې ساوت افریقا ده، په هغې کې اسټرالیا ده، په هغې کې کینیډا ده، په هغې کې چاینا ده، په هغې کې مختلف داسې ملکونه دا مین ملکونه دي چې په دې ما دورې کړې دي او دا دورې ما په دې کې یو دوره سرکاري کړې باقي نور ټول ما په خپل جیب نه کړي دي. د دې لپاره ما کړي دي چې هغه ځای چې کوم د هغه ځای ماینز دي د هغوی کم طریقې کار دی هغوی چې څنګه د هغې نه ریوینیو جنریټ کوي چې مونږ هم هغه څیزونه دلته کې راوړو هغه طریقې کار هغه میکانیزم او هغه دلته اډاپټ کړو نو دا ما د خپل پرسنل د خپل جیب نه کړي دي او د هغې ما ته ډېر زیات ما ته فایده میلاو شوه چونکې ما هلته کې لکه اوس اسټرالیا ماین ډیولپ کنټري حسابېږي د هغې ما 2 وزټ وکړه او د هغې باقاعده ما د مختلف ماینز اسوسییشن اونرز د هغو ټولو سره ملاقاتونه وکړه د هغې نه ما ته ډېره استفاده میلاو شوه. نو انشاءالله زمونږ سره اوس چاینیز چې هلته مونږ یو ایم او یو کړی وه په مارچ کې مونږ تللي هغو را روان دي زمونږ سره ملیشین را روان دي زمونږ سره سپینش را روان دي زمونږ سره الحمدلله کینیډین را روان دي چې هغو کوي غواړي دلته مونږ انویسټمنټ وکړو خو د هغو دلته یو رکاوټ و هغه دا و چې په ایکټ کې مونږ ډایرکټ هغو نه په اکشن کې حصه اخیستی شو نه هغو ته مونږ لیز ګران کولی شو نو چې د ما کومې دورې وکړې د هغو سره کوم ما میټینګز وکړم د هغې نه ما دا خبره دغه کړه پک کړه چې یاره دوی دپاره په ایکټ کې داسې امینډمنټ کول غواړي چې دوی ډایرکټ دلته په اکشن کې حصه هم واخلي چې د هغو د هغې دغه طریقې نه چې دی کومه د هغو مطلب دا دی چې د هغو کم جدید مشینري ده او کم د هغو ماډرن ټیکنالوژي ده هغه طریقې نه مونږ استفاده دلته کې وکړو لکه خاص کر اوس زمونږ ملیشین سره خبرې روان دي نو هغو کوشش دا دی چې مونږ دلته کې راشو دا چې کوم زمونږ ایمرالډ ماین دی دلته مینګوري یا زمونږ د شموزو دی یا د شانګلې د امني دی چې د دې لپاره مونږ هم دلته په دې سواد کې یو پروسیسینګ پلانټ ولګو چې دلته کې دا پروسس کېږي دلته کټ کېږي دلته پالش کېږي او د پاکستان او د سواد په نوم باندې دا په ټوله دنیا کې بیا خرڅېږي نو انشاءالله خدای کې رکاوټ د امینډمنټ و نو امینډمنټ موږ په هغې کې پروپوز کړی دی چې څومره فارن راځي فارن انویسټر راځي نو انشاءالله هغه به ډایرکټ دلته کې زمونږ سره په اکشن کې هم حصه اخیستی شي مونږ به که هغو په یو ځای باندې اپلای کوي نو هغو ته به لیز هم ګرانټ کېږي یا هغو دلته جاینټ وینچر هم کولی شي نو هغه رکاوټونه انشاءالله مونږ به په دې 2 میاشتو کې ختم کړو بهرني انویسټر به راځي دلته کې به باقاعده کار کوي. سر تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړو چې سواد کې ډېر قدرتي وسایل موجود دي په دې کې معدنیات هم زموږ سره ډېر زیات دي که مونږ وګورو نو زموږ سره زمرد کان دی داسې نور ځایونه دي آیا سر ستاسو محکمه چې د لوکل خلکو چې د دې بزنس سره ریلیټډ دي هغو ته څه ډاډګیرنه ورکول غواړئ سر؟ زمونږ خو نن یو غټ پروګرام وشو تاسو ټول ته پته ده چې هغې کې زمونږ د صوبې د تاریخ چې د کله 1 یونټ و د 1 یونټ نه بعد د 1970 نه بعد زمونږ دا محکمه چې معدنیات د صوبې ته راغلي وه دلته اسټبلش شوي وه نو تقریبا 50 ایئر د هغې وشوه په صوبه کې نو 50 ایئر کې ټوټله صوبه کې چې دی 1200 لیزونه چې وه هغه خلکو ته ګران شوي مونږ د 8 میاشتو په قلیل عرصه کې 1000 لیزونه خلکو ته ګران کړه چې په هغې کې تقریبا 300 لیزونه نن مونږ د هغې پر لیټر چې وي هغه نن د ملکن ډویژن په زمونږ چې کوم معدنیاتو افیس دی په زمرد کان کې مینګوره کې په هغې کې خلکو ته ورکړي نو دغه لوی اچیومنټ دی چې مونږ خلکو ته دا لیزز اوپن کړه مونږ ته آسان کړه مونږ ته طریقه کار سهل کړو مونږ ترانسپیرنس طریقه باندې هغې چې یاره هر سړی راځي او هغه دا نه د مخکینی په شان چې هغه پیسې ورکوي هغه ته به لیز الګ ګرانټ کېږي یا به هغه سفارش کوي مونږ چې څومره زمونږ سره اپلیکیشنز پراته اپلای پراته وي چې مونږ دا
ټوکن نمبر 1 نه شروع کو جی 2 میاشتې کا هغه ته ما ټارګټ ورکړو چې کم از کم په دې کې تاسو 2500 اپلیکیشن چې دا ډیسپوز اپ کړئ نو 2500 اپلیکیشن مونږ ډیسپوز اپ کړل پای کې تقریبا 1000 پلس چې دی هغه مونږ ګران کړل تقریبا 500 پلس چې دی هغه کې داسې مسلې دي چې هغه کې ډېر وړو ماینر سیزونو باندې هغه مونږ ډیپر کړی دي هغه کې ما کمیټي کې نو لري ان شاء الله اند 10 دن کې چې دی هغه 550 چې دی هغه کم ډیفیشنسیز چې کم خلکو وي هغه اپلای کې هغه پوره کې نو هغه هم شنو دا 1500 لیزونه چې دی دا په نه میاشتو کې ګرانټ شین دا د صوبې د تاریخ د ټولو نه میجر مطلب دا دی چې لوی یو اچیومنت دی د دې نه علاوه طریقې کار وته موږ سهل کو مونږ په دې کې د کرپشن اغان سره ختم کړو نن چې ما کوم افر لیټر ورکړي پاره کې سر کرپشن خبره وکړاله نو حکومتي چارواکي دا وایي چې مونږ کرپشن ختمو نو آیا سر مخکې به پدې کې به دا ګرانټونه یا دا پر لیټري به مخکې منیسټرز په خپل باندې ورکول لکه په سفارش باندې یا په یو سبل څه نن تاسو هغه کولا ورکلو پدې کې څونه کرپشن ختم شو یا تاسو دې ته په څه نظر ګورئ دا کم چې نن تقریبا 300 پر لیټري ورکړي دا به مخکې منیسټر نه ورکول دا به ایډیز ورکول جی او مونږ ته د اطلاعات چې دا ایډیز بیا دا لیز هولډران تنګي چې را مده دونه پیسې راکا تو خپل افر لیټر والا چې یو سړي دونه مهنت کړي 2-3 کال بعد 15 کال بعد هغه غریب ته لیز ګرانټ شي او هغه غریب مطلب دا چې تی دلته بس 50,000 روپۍ باندې بیا دغه افر لیټر نه ورکې نو د دې وجه نه ما ډایرکشن ورکړم آرډرز ورکړم لیټر مې وکړو چې دا افر لیټر به موضوع او زموږ چې کومه مدد ده موږ په خپل باندې ورکو نو الحمدلله زه وایم چې نن خو ما اوپنلی ورکړه او ټول ته مې وی کستا سونه سټار ډیماند کړی یا سي نو ما یو کمپلینټ سیل په دې ډپارټمنټ کې مونږه جوړ کړی دی اسټابلیش کړی دی هغې کې ما خپل پرسنل نمبر هم ورکړی دی نو ما ته ذاتي تاسو ویلی شئ کم سړی کرپشن کې مبتلا او تاسو ته که پتې په دې نه میاشتې کې تقریبا کم از کم چې دی مونږه 15 افسران چې دی هغه سسپینډ کړه 2-3 افسران مونږ ټرمینیټ کړه ډي سی منرل ګارډ مونږ ټرمینیټ کړه الحمدلله په دې نه میاشتې کې تقریبا 1200 اف آی آر مونږ وکړي چې کم خلک انلیګل ماینینګ کوي او هغه اف آی آر کې 700 اف آی آر چې دی هغه ساري مراسلې وکړي او هغه کې 700 اف آی آر ته کنورټ شي تقریبا په دې نه میاشتو کې مونږه 1.5 ارب روپو پوری چې دی اسسمنټ کړي چې غلا کړي په مونږ اسسمنټ کړي ان شاء الله دا هم زمونږ صوبایي خزانه ته دا پیسې راشي نو پورا اچیومنت مونږ کړی الحمدلله که تاسو ګورئ په ډیټیل باندې نو مونږ تاسو سره شیر کولی شو سر زمونږ یو کس کوېسچن وکړو چې سوات کې نور د معدنیاتو څه قانون یا څه راغلي دي که نه دي ستاسو سره څه علم په دې کې شته څنګه چې ما تاسو وویل چې دا ټوله صوبه چې دا د معدنیاتو نه ده معدنیات یوازې دا نه دي چې کم زمرد دي یا کاپر دي یا زنک دي معدنیات زمونږ لایم سټون ګټه عام ګټه د ټولو نه زیاته د استعمالېږي زمونږ په دې سیند کې چې کومه شګه ده کم کاڼی دی دا د تاسو ته وایم چې مونږ کوم اسسمنټ کړی دی ما په دې ټیم لګولی نو 1.45 بلین چې دی تقریبا 1.5 ارب روپو هر کال د دې سیند نه دا انلیګل خلک چې کوم ماینینګ کوي دا زمونږ شګه زمونږ کاڼې وباسي او دا د هغو جیبونو ته ځي نو اوس چې کوم دا اکشن کېږي انشاءالله نو په هغې باندې به دا بیا قومي خزانې ته ځي نو زمونږ هر یو شی قیمتي دی د سوال زمونږ شګه قیمتي ده د ټول نه زیاته دی ته وایټ ګولډ ویلی شي زمونږ کاڼې قیمتي دی زمونږ زمرود قیمتي دی هر یو شي د خپل اهمیت دی خپل قیمت دی ماربل دی که زنک دی که کافر دی که کرومایټ دی که ګرینایټ دی نو زمونږ صوبه چې ده د اوسه پورې صرف 29% ایکسپلور ده 71% ایکسپلور لا نه ده دنیا داسې سیزونه دي معدنیات دي انشاءالله مونږ جیولوجیکل میپینګ یو پروګرام شروع کړی یو کال کې به هغه مونږ ته پوره د صوبې چې دی هغه میپینګ کوي جیولوجیکل میپینګ به کوي په هغې کې به مونږ ته دا پته ولګي چې یاره زمونږ سره نور کم قیمتي سیزونه دي او د هغې ډیپازټ څومره دي په کم مطلب دا څونه ډیپازټ دي نو مونږ ته به دا کمپلیټ پته ولګي چې یاره زمونږ د دې صوبې مطلب دا چې مونږ څونه بلیونز ټریلیونز چې دی مطلب دا د هغې زمونږ سره ذخایر دي او د هغې نه څونه پیسې جوړېږي نو انشاءالله زما دا امید دی که مونږ په دې سیکټر باندې فوکس کړو په دې معدنیاتو باندې او مونږ دا مطلب دا دی چې لږ دا مطلب دا دی هغه دې ته امپورټنس ورکړو نو زه یم چې دا پوره صوبې دا ډیولپمنټل بجټ چې دی دا یوازې دا یو محکمه چلولی شي نو انشاءالله زمونږ کوشش دی د هغې لپاره زمونږ میکانیزم تیار دی زمونږ ټیمز تیار دي مونږ لګیا یو چې څومره معدنیات دي چې هغه زمونږ په تصور کې هم نه راځي ما خو تاسو ووایي چې اګر معمولي شی شګه مونږ معمولي شی ګڼو خو زما د سوات د سیند نه 1.5 ارب روپو د کال شګه وځي نو چې د دې دونه اهمیت دی د نورو څیزونه به څونه جی
سر زما اخرنۍ پوښتنه به دا وي چې د پښتونخوا ریډیو سامعینو ته به څه پیغام ورکوئ، خصوصا د سواد دا خلک دا ډېر زیات اوري، نو څه پیغام هغو ته ورکوئ؟ د پښتونخوا ریډیو چې کوم زمونږ د سواد دی زه هغو اپریشیټ کوم هم شکریه هم ادا کوم چې هغوی زه کله ناکله اورم، کله ټایم میلاو شي نو ډېر ښه ایفرټس کوي د دې سواد د طرقې لپاره، د دې صوبې د طرقې لپاره، د هغو سامعین چې کوم دي هغو ته زما دا ریکویسټ دی چې کوم پازیټیو ستاسو کمنټس وي هغه تاسو د دوی په ترو باندې مونږ ته را رسولی شئ چې کوم ډیفیشینسیز د حکومت په اړخ باندې وي نو زه تاسو ته وایم چې هغه به د حکومت د نااهلۍ یا قصدن بني، هغه به صرف د هغې د هغه د وجې نه وي چې یاره د هغو مخې ته به نه وي راغلي، نو که هغه مسایل مشکلات هغه ستاسو په ترو باندې مونږ ته راځي نو زه یم چې هغه به ډېر ښه او مونږ به اپریشیټ کوو. او بل ماته پته چې د ډېر لوی سامعین دي دا اوري او دا یو پازیټیو مطلب دا دی چې زموږ په دې سواد کې پښتونخوا ریډیو چې کوم دی دا تاسو لانچ کړی دی نو ډېر خلکو ته د استفاده میلاویږي، ډېر خلک ریډیو اوري، اکثر مونږ ته خو دونه پته نه وي بیا مونږ ته خلک وایي نو زما دا ریکویسټ چې دا تاسو جاري ساتئ. په دې کې دا ټول زموږ چې کوم د کابینټ خلک دي، زموږ ایم پی ایز دي، الیکټډ خلک دي، هغه تاسو راغواړئ نو د خلکو مسایلو حل کېدو کې به ډېر زیات مدد میلاویږي. ډیره مننه سر. د پښتونخوا ریډیو اوریدونکو دا زموږ پروګرام چې خصوصي پروګرام و د ډاکټر امجد علي سره د بل پروګرام پورې خپل کوربه او قرص فاتلي اجازه ورکوي. د الله پامان.